د الخدمت یو مختصره تحفه راوړله وتی ته مې درکړله. الحمدلله دا زموږ شپږم پیز دی چې موږ اول واره و دا خلکو ته پوري ریلیف ورکوي، دویم واره ما خیمې ورکړلې، دریم واره ما راشن ورکوي، څلورم واره مکادو انبارو دا ورکوي، پنځم واره ما وینټر پیکیج ورکوي، شپږم واره بیا دغه وینټر پیکیج دا شپږم دور دی. له دوی بعدې به انشاءالله د ریبیلیټي یعنی ته د تعمیر د کورو د جوړېدنګ، د مسجدو د جوړېدنګ، د برمې خرابې سوي دي، د ولس د چنګ د اوبو د برمو د خرابېدنګ د هغو دپاره هم په دویم سټپ کې موږ لګیا یو، کار به کوو. د الخدمتګر ټیم له موږ سره لګیا دی. په دې کې اول وار به سروې کېږي، په دویم سټپ کې به مستحقه کتل کېږي، بیا به دغه سروې مطابق و د کلي پر مفاد باندې د کلي د علاقې پر انټرست باندې به هغه فیصله کېږي، بیا به موږ دا کار پر مخ بیایو. نو زه له موږ سره شامل د برشور د 5 کسانو د تنظیم دغه خلک د دغه مو شکریا ادا کوو چې دغه راله دا موږ له په یو امید راغلی دي چې موږ په وطن کې خرابي سوي ده، پریشانی جوړه سوي ده. دلته څوک موږ له نه دي راغلي چې زموږ خدمت وکړي. موږ ودوی ته په دغه حواله باندې د نن په پروګرام په توسط موږ ودوی سره دا وعده کوو چې موږ د برشور هم دغه تر وطن دی لکه زموږ خانوزی، موږ د برشور هم د دوی دغه تر خدمت یې کوو، مدد یې کوو، ملګرتیا یې کوو. خو چونکې اوس شپږم فیز روان دی، په شپږم فیز کې موږ د دوی دغه زوړ شیان نسو ورپرکوایه. په مستقبل کې به انشاءالله نن موږ له دوی سره دا وعده پر میډیا په ذریعه باندې اعلان وکړو چې موږ له دوی سره بھرپوره تعاون په هر حواله باندې خاص کر د تعمیر وطن پروګرام له حوالې چې په هغه کې ما دوی ته ویلي دي چې ته د مسجدو سروې وکړئ، ته د چنګ د اوبو سروې وکړئ، په کلو کې ولاړ شئ، کشني سکیمان جوړ کړئ چې موږ ته درکو. زموږ هغه ورونه چې د لې موږ په خانوزۍ کې د هغو مدد کوو، هغه ورونه چې زموږ په برشور کې دي د هغو هم هغه تر مدد وکړو، جبکې په برشور کې دا اعتراض حالات نه دي. د برشور خلک تر موږ ډېر ځپلي دي، تر موږ ډېر خواران دي. د هغو دپاره زه د الخدمت له طرفه زه و دوی ته مکمله یقیندیاني ورکوم او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ دغه پروګرام دی چې د لې په یو ریجنل هیډ کوارټر دفتر هم خلاصوو. د هر چا هره مسله چې موږ د بوډانو دپاره د ویل چیر بندوبست کوو، د سټوډنټانو دپاره د سکالرشپ بندوبست کوو، د دغه دپاره د مسجدو د اوبو د وړلو دپاره د هغو بندوبست کوو. انشاءالله چا برمې و دغه دا اوبو خرابې کړي دي، خاص کر د چنګ اوبه دغه دپاره انشاءالله په هر کلي کې له موږ سره د کمیونټیانې رابطې وکړي، د هغو دپاره موږ هغه دپاره سکیمات ورمنظوروو، هغه کار یې تر ځایه پورې رسوو. او د چا کورونه چې اوبه وړي دي پر هغه باندې هم موږ سوچ کوو چې د تعمیر وطن د الخدمت دویم پیز را روان دی، د هغه په ذریعه باندې موږ دا کار کوو. او الحمدلله زه د الخدمت دا شکریا ادا کوم چې موږ له دوی سره هېڅ کار نه دی کړی، نه موږ له دوی ځای و دوی ته فنډ جنریټ کړی دی، نه موږ له دوی ځای و دوی ته هغه تعاون ورکړی دی. دوی د کراچي خلک له موږ سره دا زکات، دا خیرات، دا صدقه راوړي، دا دلته په موږ ګډوي. زه پر ټوکن باندې هر ناس سړي ته دغه یو خواست کوم چې وروره ته چې هر څوک یې ما چې تا ته په هره رشته باندې دا ټوکن درکړی دی، دا صرف د خدای دپاره ما درکړی دی، او ته به دغه ټوکن ته او ستا خدای پر دې باندې ګواه یاست چې دا ټوکن به ته تر ځان تر مستحقه ورسې. که چیرې ستا په کور کې ستا له څنګه تر تا مستحقه وو، بیا نو د هغه پر تا حق دی چې دغه استحقاق دغه پر تا حق دی. له موږ به اوله واره خدای به له موږ پوښتنه کوي، بیا به له الخدمته پوښتنه کوي، بیا به موږ له تۍ دا پوښتنه کوو چې زما په وس کې دا وه چې ما تر خانوزۍ را ورسوله، تر بلوزۍ مې در ورسوه، تر برشوره، تر کاریزاته، تر پښینه، تر هر ځایه مې در ورسوه. ستی په وس کې دا دی چې تر ځان یې مستحقه ته ورکړي، او دا استحقاق چې موږ چیرې را مخته کړو، الله به پر موږ باندې خپل رحمتونه وکړي، پر دې علاقه باندې به خپل دغه وکړي، انسانان به آباد شي، پاکستان به آباد شي. په دغه دور کې چې خلک ګرد په نفسي کې دي، موږ د الخدمت د دغه ټیم شکریا ادا کوو چې دوی د خلکو په کورو ورننوتلي دي، هغه مستحقه را ایستلي دي، نن به دوی ته دا شیان وررسي. او زه د ګردو راغلو یو ور بیا شکریا ادا کوم چې تاسو رالاست.
پتی باندې ستې په دغه څو شیانو وړلو باندې زموږ پروګرام ښایسته سو او الله دې ستې په کورو کې برکت واچي الله دې ستې په کورو کې خیر واچي وما علینا الا البلاغ خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے خلوص ہو تو دعا میں اثر بھی آتا ہے شجر ہرا ہو تو اس میں ثمر بھی آتا ہے فلک نشی سہی میرا خدا مگر محسن فلک نشی سہی میرا خدا مگر محسن کبھی کبھی وہ زمین پر اتر بھی آتا ہے کیا کہنے سبحان اللہ فلک نشی سہی میرا خدا مگر محسن کبھی کبھی وہ زمین پر اتر بھی آتا ہے گرم کپڑے ہوں گے یہ 2-3 جوڑے جوتے ہیں جو برانڈڈ کمپنی کے ہیں یہ کین وغیرہ نظر آ رہے ہیں اس سے قبل بھی 5 مرتبہ جماعت اسلامی کی خدمت فاؤنڈیشن نے مستحقین نے یہ جو ہمارے ڈیزاسٹر ہوا تھا بحرانی کیفیت میں ہم لوگوں نے ان کی 5 مرتبہ خدمت کی ہے ہر حوالے سے اور یہ 6ٹھی دفعہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں علاقے والوں کی تو ہمارا ماٹو یہی ہے ہمارا دستور یہی ہے کہ جدھر بھی جماعت اسلامی ہو یا نہ ہو جدھر بھی جماعت اسلامی کو ووٹ پڑ رہے ہو یا نہ پڑ رہے ہو ہم ان لوگوں کو غربت سے نکالیں ان کو بحران سے نکالیں یہ ہمارا مقصد ہے اچھا تو ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ بالکل مستحقین تک پہنچیں گے یہ اس میں کسی سیاسی وفاداری یا اقربا پروری سے بالاتر ہو کر کام کیا جائے گا یہ تو ہمارے مخالفین بھی ہمارا یہ اعتراف کر رہے ہیں اس پہ ثابت قدم ہے اس پہ گواہ ہے کہ ہم آج تک یہ کام نہ کر سکے جو وہ لوگ کر رہے ہیں دوسری سیاسی جماعت کر رہے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے جیب سے پیسے دے کے لوگوں کو دے رہے ہیں تو ہم کیا ان چیزوں کو ہم اپنے سیاسی رواداری یا سیاسی قرابتداری کے لیے کیا استعمال کریں گے بڑی معذرت کے ساتھ 1-2 مذہبی پارٹیوں کی جانب سے وہ جو UN یا دوسرے اداروں کی طرف سے کچھ ٹینٹ وغیرہ دیے گئے تھے اس کو لوگوں نے ان کی سیاسی جلسوں میں دیکھا اس لیے لوگ بھی اب ڈر رہے ہیں ورنہ آج تک الخدمت فاؤنڈیشن یا جماعت کی کسی تنظیم کے لیے کسی نے کوئی کرپشن کی آواز نہیں لگائی کہ اس نے کوئی کرپشن کی یا کوئی چیز اڑپ کیا ہو بالکل عمران بھائی آپ کی بات 100% صحیح ہے جماعت اسلامی آج سے نہیں برسوں سے کام کر رہی ہے خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے صرف اس ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو اس سال پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے پیش ہوا تھا 12 ارب سے زیادہ ہم لوگوں نے سامان کے حوالے سے پیسے خرچ کیے لوگوں پہ جو جن پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو سیاست میں بھی اپنا ماٹو ظاہر ہے اپنا مقصد ظاہر ہے وہ جب بھی گورنمنٹ میں گئے تو کرپشن اقربا فروری اور میرٹ کی دیجیاں اڑانے کے سوا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو NHCR کے کچھ ٹینٹ اور خیمے وغیرہ تھے یہ لوگ اپنا حق جتاتے ہیں اس پہ وہ نوکریاں بیچتے ہیں کرپشن کرتے ہیں ٹیکے لیتے ہیں تو آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں مذہبی پارٹی ہو یا اللہ مذہبی ہو وہ سب اسی گن میں ملوث ہے اور پاکستان کو انہیں لوگوں نے دیمک کی طرح چاٹا ہے بہت مہربانی آج ہم کام دیکھیں گے بہت سے مستحقین تو آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ مستحقین ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ میں نے کہا کہ 5 مرتبہ ہم لوگ یہ کام کر چکے ہیں یہ 6ٹھی بار ابھی یہ جو مراحل ہے یہ 6ٹھے مرحلے میں ابھی داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ہم ان لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے ماشاءاللہ بہت مہربانی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی اور تنظیم اور پارٹی کی